السلام علیکم دوستانو د رمضان شریف آخري عشره شروع کیدونکې ده. زیات خلک د دې خبرې سوال کوي چې سرسایه به چاته باندې واجب ده، سرسایه چاله ورکولی شي او د سرسایې مقدار څومره دی. الله تعالی په مسلمانانو د رمضان شریف روزې فرض کړي دي. د روزه کې چې کومه کمی کوتاهي راغلی د هغې د پوره کولو دپاره الله تعالی په مسلمانانو باندې صدقه فطرانه یعنی سرسایه فطرانه واجب کړې ده. فطرانه په چا واجب ده؟ نو فطرانه په هر صاحب نصاب سړي باندې واجب ده چې کوم سړی سره سونا، چاندي، نقدي یا په کور کې بلا ضرورت زیاته سامان موجودي نو په هغه سړی سرسایه ورکول واجب دي. لیکن په دې کې یو خبره دا ده چې کوم سامان نقدي روپۍ یا د کور بلا ضرورت سامان دی په دې باندې د کال تېرېدو څه شرط نشته، څنګه چې په زکات کې د کال تېرېدو شرط دی. سرسایه یعنی فطرانه په هر نارینه زنانه، په هر عاقل، هر غلام، هر آزاد، هر وړوکي، هر غټ باندې واجب ده. د دې ورکول واجب دي. فطرانه د اختر د مانځه نه مخکې ادا کول انتهایی ضروري دي. البته د اختر د مانځه نه وروسته هم ادا کیږي، لیکن د فطرانې چې کومه فضیلت دی نو هغه ختمیږي او عامه صدقات جوړیږي. فطرانه چاته ورکولی شي؟ نو فطرانه هر غریب مسکین ته ورکولی شي. البته بهتر دا دی چې ستا په خاندان کې کوم غریب دی هغه لی ورکړي، نو دا ډېر بهتر دی. فطرانه څو شیونه ورکولی شي؟ نو فطرانه د 4 شیونو نه ورکولی شي چې په هغې کې وسکه، کشمش دی، غنم دي چې ګندم ورته وایي، جو، وربشي دي او غنم دي. خو لیکن د دې مقدار څومره دی؟ د دې مقدار د کجوري، د جو او کشمش نه 1 سعی ده او د غنمو نه 1/2 سعی ده. دا سعی څه شی دی؟ سعی په هغه زمانه کې د ناب تول یوه آله وه، څنګه چې په دې زمانه کې د ناب تول دپاره کیلو دی. په 1 سعی کې 4 مودو، څنګه چې اوس په 1 کیلو کې 4 پاوه دي، نو دغه شانتې د ناب تول لپاره په هغه زمانه کې سعی استعمالېده. 1 سعی کې 234 تولو برابر ده. 1 سعی د 234 تولو برابر ده او 1 توله د 11.64 ګرام برابر ده. نو چې مونږ دا سعی د ګرام څخه ضرب کو یعنی 11.64 ضرب 234 نو دې نه زمونږ سره 2730 ګرام جوړیږي، یعنی راوند اباوټ 3000 ګرام یعنی 3 کیلو تی جوړیږي. نو د کجور نه، د جو نه، کشمش نه، د کجور نه، د جو نه او د کشمش نه 1 سعی یعنی 3 کیلو او د غنمو نه نصف سعی یعنی 1.5 کیلو راوند اباوټ 2 کیلو واجب دي د دې ورکول. البته د دې شیزونو قیمت هم ورکولی شي د هغه علاقې کې، کومه علاقې کې چې تاسو اوسیږئ د هغه ریټ مطابق د دې شیزونو قیمت ورکولی شي. ځکه په پېښور کې اوسیږئ دغه شیزونو د ریټ مطابق په پېښور ریټ او که په بل علاقه کې نو د کمې علاقې د دې سره ریټ هغه ریټ مطابق